سینیر صحافي صدیق جان یو داوا کړی دا یو ډیر غټ خبر لیکل دی کچری دا حقیقت وی کنه د ستاسو به د پاکستان د موجوده سیټ اپ تر پاکستان د موجوده حکومت ته سپیشلی مسلم لیگ نون ته ویني راوخټ کیږي چې دای ویني سړی اوس کی صحافي سینیر صحافي صدیق جان ویلی دی چې وزیر د مسلم لیگ نون حکومت یو ام ان ای سره ناستوما نو هغه د ماوي چې ظالمانو تاسو په خپل حکومت کې دومره مهنګای راوستلې ده دومره مهر سره ګران کړی دي چې بیخي پاکستان کې 12 کروڑ عوام چې کم دی هغه د غربت د لکري نه خطه جون تیری نو تاسو ولې د پاکستان په عوام باندې رحم نه کوي نو دغه ام ان ای دغه د مسلم لیگ نون حکومتي سړی ماته وي چې دا مهنګای خو مونږ په ډېر غټ پلان باندې راوستلې ده ځکه کچاري مونږ د پاکستان نه مهنګای ختمه کا نو د پاکستان عوام به بیا د میاشتې یو 10-15 ورځې کار کوي د یوې میاشتې راشن به ګټي او بیا به بقایا ورځې د میاشتې هغه د پی ټی آی په درنو کې ناستوي بیا به عوام چې کم دی د پی ټی آی درنې سپورټ کوي نو مونږ په دې وجه دا مهنګای راولو چې د عوام مونږ په مهنګای باندې داسې ټایټ وساتو چې دی بیخي د مهنګای نه یا د رزق ګټلو نه بل طرف ته سوچ لاړ نشي چې دی چرته مطلب د مهنګای نه اخلاص شو دی لمونږ د ټینشنونه نه ورکو نو دی خو بیا آزاد شي دی خو بیا د پی ټی آی په جلسو کې ناستی دی خو به دا بیا پی ټی آی په درنو کې ناستی لکه دا دی بیان دی وورجی دا داوا چې کومه دا خبره چې کوم دا سینیر صحافي صدیق جان کړی دا اوس کچره دا خبره حقیقت وی صدیق جان دا خبر ریشا کړی وی نو دغه ام ان ای او دغه د پاکستان د حکومت چې کوم دی کم چې په پاکستان اوس مسلط د مسلم لیگ نون حکومت دا بیخي سوزول پکار دی ختمول نه لکه صرف د حکومت نه لري کول نه بیخي ختمول پکار دی سوزول پکار دی چې لکه ته د پاکستان عوام صرف او صرف په دې خبره ټارچر کې چې د چرته د پی ټی آی په جلسو کې کیننی د چرته د پی ټی آی درنو ته لاړ نشي نو دا ډېر غټ زیاتې کې ډېر غټ ظلم کې دا انتهایی ظلم دی د نه بل غټ ظلم به زویم نوی په دې دنیا باندې چې ته عوام صرف په دې یو خبره ذلیله کې چې چرته د پی ټی آی جلسې ته لاړ نشي لکه دومره د پی ټی آی لکه دومره د عمران خان د تاسو په ذهن باندې درسور دی چې بیخي تاسو د راحکته کولو د پاره د پارټي ختمولو د پاره تاسو ظلم کوي لګیای د پاکستان حکومت د پاکستان عوام سره خیر بل طرف ته تاسو ګورئ نو تیر شوی په پاکستان کې تیر شوی یو هفته داسې د پېټرولو قیمت 16% زیات شوی دی چونکه دا پېټرول موږ سره چې خوا کې کم ملکونه دي انډیا افغانستان ایران چاینا دا ملکونه هم په دې طریقه باندې پېټرول لري او ماغه مارکیټ نه وروړي چې کم مارکیټ نه مونږ وروړو نو بیا پاکستان کې 16% پېټرول ګران شوی دی افغانستان کې 1.4% ګران شوی دی انډیا کې بيخيړو ګران شوی دی 0% بنگلاديش کې هم نه ګران شوی سریلانکا کې هم زور ریټ ته نیپال کې هم زور ریټ ته صرف ګران کړي چې کوم دی هغه افغانستان صرف 1.4% اور پاکستان 16% یعنی په 100 روپۍ پسې 16 روپۍ پېټرول ګران کړي دی یعنی په 200 روپۍ پسې 32 روپۍ پېټرول ګران کړي دي په 300 روپۍ پسې 48 روپۍ پېټرول ګران کړي دي دا پاکستان د حکومت سټریټیجی ده دا پاکستان د حکومت کارنامې دی وروره چونکه عمده پاکستان چې کم ځنه پېټرول وروړي نو اوماغه ځینې افغانستان هم وروړي اوماغه دکاندار نه انډیا هم وروړي اوماغه دکاندار نه بنگلاديش سریلانکا نیپال هم وروړي نو ولې پاکستان ته ګران ورکوي چې د 16% دا مهنګای راوستلې ده دا نور ملکونه په ولې دونه نه مهنګای کوي چې صرف پاکستان دا پېټرول ګرانوي نو هریان بشي د مسلم لیگ نون د حکومت په سټریټیجی باندې د دې په دې ظلم باندې بس الله شته د الله د پاکستان د غریب عوامو مددگار شي نور دا حکمرانان چې کوم دي دا په مونږ باندې نه دی اریان جی